نو سره چې کوم بات شوی دی دا چا ویل چې دیر مو سره رفیع الملک د قدوس خان بچی و عامر داینه دغه کړی دی دغه په فیسبوک باندې پوسټ یا چلاوله او دغه د زینا کړی دی حضرت آدم علیہ السلام منډه دغه دو چې انسان دا کوشش کوي چې غلطي خطوی نه خپل ځون بچ لري اعلی عقل فکر سوچ دیر کړه ده خو خطوی چې د تو نه مړه نه وشي اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په ټول نمخشه چې د سمره خلق روغله ده آقا د کاکیه د قوم نه تعلق لري آقا د خوزړیه د قوم نه تعلق لري آقا د نوست خلق سره کی ملګری روغلی دي آقا د رغلی خلق سره کی ملګری روغلی دي میز د دغه ډیره شکریا ادا کوي ځکه چې دا نن داسې ورځ دو چې مولوي صاحب نوسته چې په دا ورځې باندې کیم اجر خدای پاک خلق ته ورکوي هغه مولوي صاحب و دغه خلق ته پته دو و هغې نه بعد په دغه خلق سے کسون دی چا داسې خلق دی چې قسم زه ته کو چې کا خوبي زل یا په خپل زول شوي نه آل یا زه په خپل ځای ورې شوي نه چې کیم مشرون دغه کاکیه قوم ته وایي دغه کوزړیه قوم ته خدای پاک ورکړي دي چې پاشه یہ بچہ مشر دا چې پروردگار دې د عمر دراز کو پر ایک سیرات بونده بیا داسې سړی قسم مې په خدای بیا ته وکړو چې که داسې اخلاص مو په چا شي لیدلی لکه په دغې ټیلي شی ده نفید خان ده اقلیم صاحب ده میژوله بلکې یاس خان ده دا ټول ملګري او مولوي صاحب نوسته الله نور خان دغې دي چې کیم ټیلي اخلاص زړه نه دې کیم اخلاص وکړو ایک اخلاص تا اللہ پاک وجود ورکای دے ایک امداد اللہ پاک کای دے ایک ٹیلیے دائنے چاکیما خوریوا ایک تا خدای وجود ورکو نن دا خلق پا یوزو اکشن نستل زنا خلق تا وی پتا نوی خو اکثر خلق تا پتا دو زکا چه دیمرا خلق چه پا یوزو اکشنی بے دغه خاص مقصد یا یو منا دې پورا خل جمع کړي بیا د هغې لږکې وضاحت په چار وي چې د خلق ویلې په یو ځای شوه ده او ویلې په جمع شوه ده څه یې معنا ده او څه یې مقصد ده تو څه ته پته دو غول خلق خبر دی چې دا زه یوه واقعه شوې ده چې د رایدل خان ماما بچای وفات شو ډېرې کم ورځې کېدې خو چا موږ ته ووایي چې اخلاصمن خلق وي که نه بیا خدای پاک ډېره زر رغی دی بنیاد یې د خلکو د دې اخلاصو کانې دی مره زر د ورک شیل یا د زړبدګي خبره نه سره ختمېدی و چې د دې کیم اخلاص و خاص مقصد دغه چې د مسله یې کیمه کړه دا رغه شله
چې کله دا واقعه وشله دینه بیرایدل خان ماما دغه کیر دا کاکی کوم دا خوزړی کوم دا ټیلک او د رایدل ماما بچي دینه قوم ته وضاحت وکړو چې دینه د مو سره چې کیم بات شوی دی دا چا ویل چې دیره مو سره رفیل ملک د قدوس خان بچي او عامر دینه دغه کړی دی دغه په فیسبوک باندې پوسټ یا چلاوله او دغه ډازی نه کړی دی دا ټول خلک ته دا بیان واضح پرېت تا اګه خلک دغه کا کی قوم نه دغه خوزړی قوم نه خلکو غشتو اګه خپل پریود تاو کو چې داینه دا سړای د چاویل لیا د فیسبوک پوسٹ لیا ډازینا په مو پر ثبوت کو داینه بزو چوڑو غړا قوم دا د دواره خبره وخستا داینه چړاوله دخکر سراکش نستل اخکر سراکش نستل چونکه خو حالات ورزه داسې وي چې دار سړی د برداشت شار نه دو دخکر تا جرات تا و دی پښته تا چې د حکیم کرش مردا مرحوم شو دغه تامش سلام کوي ځکه چې مشتره دمره خوځه او دمره پسته خبره کړې دي چې دامره ان شاء الله د لاسه کوله بعد ولای چا سره دامره پسته خبره نه وکړو مشتره شاپ خوشحالي سره دا خبره کوله او شه په طریقه خبره کوله چې کله هغه واقعا هغه خبره د خیر ته وروړه دغه مشرونه چې دا بیان مې تاو کو به د خیر داسې ویل چې داینه وخت حالات داسې وی چې تازه مو سره واقعا شوی و عقل مې چار نه کوله زه غوساو لیا مو سره غم مې تازاو لیا چا ویل خو چې کله زینې سپو واکشنه به مو ته پته ولګېدله چې دا کیر د مو جرم دور نه ده دا نن دا ځکه نوستای چې کیم کړه ده دا کیم خلک چې نوستي دا یې دغه مشرونه په ترو نوستي چې چونکه دا ویلش کې دا واقعیات تازه شوی دو دواره فریقین و دا قوم و دا خلق دا د هغه کیسې په نسبت نوستا چې حکیم د کړی و چې د ویل چې مو سره آباد رفیل ملک او عامر ملک مش سره کړی دو دا کیر داسې ویل چې نه دا پښه ملاویس وي او نه د مو په باده شوی او مو د سره ایس قسم باد وی او د سره مش ایس قسم کسان وا مو ته ایس دغه خبره وضاحت وشو دینه چې د حکیم خلق نو سي دا د قوم دغشي ټاټل کړه دا چې دغه خبره وضاحت وکړو او ان شاء الله بابو صاحب اقلیم خان وای دغه خبره د مو خبره زندگی دا خبره په دغه آپ ہے رونق زندگی آپ ہے رونق زندگی آپ ہے رونق जिंदगी आप है मेरी सारी खुशी आप है मेरी सारी खुशी आप है जिंदगी आप है जिंदगी आप है मेरे दामन में ज़ारा की खैरात है मेरे दामन में ज़ारा की खैरात है क्यों हो मुझको कमी आप है क्यों हो मुझको कमी आप है